او پنځم سبب د بدامنۍ هغې ته وایي ملګري قبضه. یو ملک په بل ملک باندې چړایو کې قبضه واچي، یو وطن په بل وطن باندې چړایو کې قبضه واچي، مونږ کې یو فرد د بل فرد په مال باندې قبضه واچي. حدیث مبارک کې راځي من اخذ شبرا من الارض ظلما، چا چې د چا یو لیش ځمکه ظلمن ونیوله، یو لیش، دا دومره ځمکه نه ده نه پیسو جوړېږي نه ترې فایده اخیستی شي، خو یو لیش ځمکه یې ظلمن ونیوله طوقه یوم القیامة من سبع ارضین. الله رب العزت په دکه ځمکه د لاندې د اومې ځمکې پورې دا به د قیامت پر ورځ د ده په دې ګله کې به دې غاړه کې به یې اچولي، طوق به یې طوق. او د دې سړي د عباداتو څه حکم دی؟ لا يقبل منه صرف ولا عدل، نه نفلي عبادت قبول دي نه فرضي عبادت قبول دي. ولې پردی حق والے دی شته زمونږ په معاشره کې کو نشته، دعا نه قبلیږي، امن نشته. دا خو زما ستا د لاس کرونده ده که نه؟ زه چې بره داسې کاڼې ولمه نو بره نه به ګلونه راځي، خو همدکه کاڼې به زما په سر راځي. نو به شروع به د خپل ځان نه کوم. دکه وجه ده چې زمونږ په ملک کې زمونږ عبادت خانې محفوظ نه دي. د اسلام آباد واقع تاسو ته معلومه ده، اولنی وار چې کېږي په مسجد کېږي او په مدرسه کېږي، د مسلمان په ایمان کېږي. ټول مسلمان دلی طور سره مجروح کړل، زخمی کړل. څوک پې داسې نه دی چې کم مسلمان پې خوشحاله دی، او کوي څوک مسلمان یې کوي، د مسلمان په جامه کې کوي. کم غم جاړې کافر نه دی راغلی چې زموږ مسجد لړه کړی دی. د هندوانو بتخانې کم ځای کې چې بت پرستي کوي محفوظ دي، د عیسایانو ګرجې محفوظ دي، خو چې محفوظ نه دي نو زما مسجد محفوظ نه دی. د مسلمان ایمان محفوظ نه دی، د مسلمان اعمال محفوظ نه دي. څه نه ګیله وکړو؟ او کم سړي لدې چې زمونږ لګیا دی رهنمایو کې چې کم لزو هغه د خلکو یار دی او دوست دی. مونږ ته په خوله باندې یو وی او حقیقت کې زمون خپې وی. بی شروع د ځان لوکو چې اول زما اصلاح شي، زما په وجه به زما د بچو اصلاح کېږي، زما په وجه به زما د کور اصلاح کېږي. نو چې هر یو سړی د خپل اسلام متعلق فکرمند شو، انشاءالله معاشره خو د دغه افرادو نه جوړېږي، نو معاشره به اصلاح ولا شي.